قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السفر الكرام البررة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيب إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. واجب القدر مشرانو السلام عليكم ورحمة الله. زما محترم زتاس طرح پس حافظ لگ پذیرت بیانول غوانم. محترم امت لی پریشانے کی مبتلا دے ہر طرف فتنی دی تیری دی ظلم دے قتل لے غارت تے اختلافات تی جنگ جگڑی دی سکون نشتا اتفاق نشتا اتحاد نشتا دی غٹا وجداد چنن امت قرآن مجید پریے دے. زمون نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منت پتاکید سر فرمائے لی دی چو قرآن مضبوطن سے تاس بحث کرن گمراہ کے گے. ولی من کو دی حدیث نہ حاپل یو من تو خدا حدیث معلوم دے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ ایتا دا خبر ورکڑو چی دیر فتنی وخکارشی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وی پختن اکڑی چی دا آئی حلاسی سے شکل لے ہاں ہوئے قرآن شریف باندی ہم نے فتنو بچ کے دو زامن دے اور قرآن تلاوت برکت ہم نے فتنو لاسی سبب دے. بل حدیث کی دیج بکم کور کی دا قرآن شریف تلاوت کی گی سکینہ و رحمت پہ نازلی گی اور شیطان دا آئی کور نازی قرآن شریف پہی پزیاد کرے اور عمل بھی اکڑے کامیاب بشے. ستا پہی پس دا قرآن حفاظت نہ کی گی دا قرآن دا برکت بستا حفاظت کی گی. دا قرآن حفاظت وعدہ اللہ بخبل آغستی دا کل چورات زمائی عزتمندو کل چی تورات زبور انجیل نازل شو اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام داود علیہ السلام تو فرمائل چپل قوم تو ہوا جدید کتاب حفاظت بکوے دا کتابوں نہ بکم انداز اور کیفیت باندھی محفوظ دی سوا دا قرآن نہ قرآن دا کتاب دے بکمی طریقے اور اندازی باندھی ننن تقریباً سلپاس سوار لسا وکال مخ کے چھے بکمی طریقے اور کیفیت باندھی نازل لی ہم ہوا طریقے محفوظ ادا سنگا چھے اللہ تعالیٰ پر بلزے کی فرمائی انا نحنو نزلنا الذکر و انا لہو لحافظون چھے قرآن نازل کرے ہم دے اور حفاظت بے قوم ہمزو بیاب اللہ تعالیٰ پر بلزے کی فرمائی یذل بھی کثیر و یہتی بھی کثیرہ ڈیر خلق دا قرآن بہت جو گمراہ کی گی اور ڈیر خلق دا قرآن بہت جو ہدایت والے کی گی. دغشان پہ حدیث کی دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويدعو به آخرین. کتاب بینے قرآن شریف پہنچا ڈیر خلق اچھتی کی اور ڈیر خلق قطع و ذلیل کی گی. حقیقت تے دا قرآن دا ایمان نمک کے با ابو بکر دا ابن کو حاپویل کلچ نسبت دا قرآن سر راوے ابو بکر صدیق ترین جوڑ شو کلچ عمر نسبت تا قرآن سر راغے عمر فاروق تی جوڑ شو دا قرآن نسبت تا وجہ عثمان ذوالنورین جوڑ شو حضرت علینا علی حیدر جوڑ شو شہر خدا تی جوڑ شو حضرت ابن مسعود نا بقیہ امت جوڑ شو ہیر امت نا جوڑ شو حضرت عباس نا مفسر قرآن جوڑ شو حضرت بلال نا کمچ بہت مختحل کو ابو شعلا میں مؤذن رسول تر جوڑ شو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نا طیب طاہرہ مقدس مبارک جوڑ شو. یولاک سلیری زرکم اور زیاد انبیاء کرام نا معاجری حق اور معاجری ایمان او گرزی دو عزت و تر قرآن دا نسبت دا وجی حاصل شو دا قرآن دا ایمان دا وجی انسان باغزت کی گی اچھو تو مرتبہ ترسی. بل حدیث کی دی نبی مبارک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ان لکل شیء شرف یتباحون بھی وان بها امتی وشرف اہل قرآن. ادوان جہانون سردار فرمائی دیر حالک چار پار چیوسیز بھی پہر پہ کبھی سوک پہ خاندان پہر کبھی سوک پہ مال پہر کبھی سوک پہ حسن پہر کبھی سوک پہ جیدادون پہر کبھی سوک پہ دنیای انگریزی تعلیم پہر کبھی زما امت تدا خبر ورکلے زما امت تدی خبر نہ خبر کلے چی
د قرآن په نسب پهر مه کوه، په مال پهر مه کوه، په جایدادونو پهر مه کوه، په دنیایي تعلیم پهر مه کوه. پهر چې کې پهر په قرآن وکړه، پهر په قرآن صاحب وکړه. په انګریزي کتابونو پهر مه کوه، په انګریزي استاد پهر مه کوه. هغه غارض دی، خو صرف دنیا حایز دی، صرف دنیا حایز دی. فهر په حافظ وکړه، پهر په قرآن وکړه چې تر جنت پورې به وي. مال خو د مرګه پورې وي، دنیایي تعلیم خو د مرګه پورې وي. چې کله چې انسان مړ شي نو مال دولت جایدادونه پرېنه ملک الموت د ټول رنګونه راټول کړي سوا د قرآن نه. قرآن داسې ملګرتیا ده چې کټ کې خوشحالي او قرآن کې ده، خوشحالي په قرآن کې ده. قرآن زده کړئ، زده کول پکار دي. قرآن دومره مقدار دی چې مونځ پې ادا شي په هر یو کس باندې فرض ده. په حدیث کې دي حضرت انس رضی الله تعالی فرمایي نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې کوم یو کس خپل بچي ته په ناظره باندې قرآن تعلیم ورکړو او پلار مخکینی رستنی ټول ګناهونه به معاف کړي شي، بیا او مخکینی رستنی ټول ګناهونه به معاف کړي شي. پلار خپل بچي ته حافظ قرآن تعلیم ورکړو او حافظ یې ترېنه جوړ کړو، دغه پلار به د قیامت په ورځ روښانه مخ راپاڅولی شي څنګه چې د 14مې شپې سپوږمۍ وي. او بیا به دوی ته به یې وویلی شي چې د قرآن شروع کړه، د هر آیات په بدله کې به دته الله تعالی یو درجه اوچتوي، د دې نه بله غټه خوشنصیبي څه کیدی شي. په دنیا کې د حافظ مقام ته وګوره. په حدیث قدسي کې دی الله فرمایي چا چې د قرآن شریف مشغولتیا په وجه ذکر کولو دعاګانو غوښتلو وخت نه میلاویږي، د ټولو دعاګانو غوښتونکو نه ورته زیات ورکوم. د الله کلام ته په نورو کلامونو داسې فضیلت حاصل دی لکه څنګه چې په خپل الله ټول مخلوقات باندې فضیلت حاصل دی. د دې حدیث نه معلومه شوه چې حافظ اگر چې لږ غواړي نو میلاویږي به ورته زیات. په قبر کې د حافظ مقام ته وګوره. په حدیث قدسي کې دی کله چې حافظ صاحب وفات شي نو قبر د طرف ته د الله طرف نه به قبر ته حکم وشي ان لا تأکلي لحمه. ای قبره حافظ نن حافظ زما مېلمه دی، لہذا ته د دې جسم محفوظ وساته، خراب یې نه کړې، تکلیف وله ور نه کړې. بیا الله تعالی په قبر کې د خبرو اصلاحیت واچولی شي چې قبر وایي الهي کیف اکل لحمه وکلامک فی جوفه. الهي چا چې په سینه کې ستا کلام محفوظ دی نو زما په سینه کې د هغه جسم محفوظ دی. ستا کلام چا چې ستا کلام نه دی ضایع کړی نو زما څه مجال دی چې زه هغه ضایع کړم. زه به پوره د ده حفاظت کوم، د مور د غېږې نه به ورته زیات په خپله غېږه کې راحت او آرام ورکوم. روایت کې دي څنګه چې د انبیاو جسم په قبر کې نه خرابېږي دغه شان به د حافظ قرآن جسم هم په قبر کې محفوظ وي. د میدان محشر کې د حافظ صاحب مقام ته وګوره. په حدیث کې دي نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي د حافظ قرآن کوم ته چې د قرآن په وجه د الفاظ او احکام مهارت حاصل دی په میدان محشر کې د مقربو فرشتو سره وي. او صرف دا نه د حافظ شفاعت هم حق حاصل دی او حافظ شفاعت سره د جهنميان تقدیر بدل وي او دا دې لپاره به جنت ته فیصله وشي. او د حدیث شریف کې دي چا چې قرآن شریف زده کړو او حلال حلال وګڼو او حرام حرام وګڼو نو بیا الله تعالی جنت مېلمه جوړ کړي، همیشه دپاره به هغه جنت کې داخل شي. او صرف هغه نه بلکې د حفظ برکت او هغه شفاعت د وجې به هغه کورنۍ کې لس کسانو داسې باندې چې په غفلت ګناهونو د وجې هغه جهنم واجب شوي وي او هغه شفاعت قبول وي او جنت ته به داخل کړي. خو شرط پکې دا دی چې مؤمن وي. حضرت محی السنه شاه ابراهیم حق فرمایي حافظ قرآن ته به د قیامت په ورځ تلو 11 پاسپورټ ورکړي شي، 11 پاسپورټ ورکړي شي، یو به هغه په خپل جنت ته لاړ شي او په لس به خپل خاندان لس کسان جنت ته داخل کړي. چا د پاره چې د دوزخ فیصله شوې وي دا لس پاسپورټ به د حافظ قرآن ته میلاو شي او دنیادارو ته به نه ورکړي، ډاکټر او پروفیسر ته به نه ورکړي بلکې حافظ قرآن ته به یې ورکړي. دومره خوش نصیبه دی چا په کور کې چې حافظ موجود وي او خصوصا هغه مور او پلار کوم چې دنیا او آخرت کامیاب دي.
د پلار خپل بچي ته د قرآن تعلیم ورکړو. د قیامت په ورځ به دغه والدین د نور تاج ورپسې کړي چې هغې تاج به د نور او د سپوږمۍ نه هم تیز رڼا وي. او محترمو، تاسو ته د حفظ فضیلت بیان شو. نن نه اراده وکړئ د شیطان ظلمات کې خپل بچي مدرسو کې ورکړئ، حفظ پې وکړئ، علم پې وکړئ. الله تعالی دنیا او آخرت مو ایسته شي. الله تعالی موږ تاسو ته توفیق راکړي.